یوه توله سونه باندې زکات شته او کو نشته دی. زموږ خویندو میندو چې کالو له زور ورکړی، آیا په دغه یوه توله چې د چای په دې زکات شته او کو نشته، او په نغدو پیسو کې څومره روپۍ زکات دی، داسې په فصلونو کې، داسې په پراپرټۍ په روزګار کې، نو غټې غټې خبرې ته زه کوم ښه. او کم کسان چې به زکات نه ورکوي، کمې زنانه د سرو زرو نه زکات نه ورکوي، نو د هغې وعید څه وعید دی؟ نو ګوره د ټول نه مخکې به چې دا وعید را مخکې کړو ښه. نبي علیه صلات وسلام ارشاد برک مفهوم داسې دی د کمو کالو نه چې زکات ورنه کړی شي. زما خویندې میندې جي کالو ته زور ویلي او کالی په کالی، کالی او کالی، دا مې ګوتې سازې کړې، دا مې والۍ سازې کړې، دا مې جونکۍ سازې کړې، دا مې میولنه ساز کړه، او د یو بل سره پکې مقابلې کوي. خو جنابو زکات ورکوئ کو نه، ځان له سور ورکوئ کو نه، ځان له جهنم کوئ کو نه. نو دې ته دې مونږ سوچ وکړو ښه. نو نبي علیه السلام ارشاد مبارک مفهوم داسې دی د کمو کالو نه چې زکات ورنه کړی شي که نه، نو قیامت کې به د دغې کالو نه د وسپنې تختې سازې شي، یعنې اور به دې ساز کي، او دغه زنانه به پرې داغولی شي ښه. دغه زنانه به پرې داغولی شي او باقاعده تکلیف ورته میلاویږي په دغې باندې ښه. او چې د کم امیل نه او د کم سرو زرو نه وایي زکات ورنه کړی شي، نو په قیامت کې به ورته د اور امیل اچوي دغې زنانو ته. او بل حدیث مبارک کې راځي د کم مال نه چې څوک زکات ورنه کړي، نو په قیامت کې به د دغه مال نه دغه سرو زرو نه څومره پیسې چې دي کورسه دي، دغې نه به الله مار ساز کي او دې غاړې ته به وله وراچي او په دې وښکو په دې خوله باندې به چیچي، او څه به وایي زه وایي ستا مالومه، او زه وایي ستا هغه کنز خزانې ما، او زه ستا هغه دولت یم ښه. نو جناب مونږ خو دا شنه کوو، خو آیا د زنانو نه مونږ تپوس وکړو چې بهی دا سړي تپوس وکړي چې تاسو دا زکات ورکوئ کو نه ورکوئ ښه. اوس به راشو په یوه توله سونه باندې زکات شته ښه. اوس کو چېرې د دې زنانه سره لږې ډېرې پیسې او دې سره یوه توله سونه مي که نه، نو په دې باندې بیا زکات شته. ولې نصاب نه دی؟ نصاب چې زکات په چا باندې فرض کېږي نو هغه 52 تولې چاندي ده، او نن ما د زرګر سره رابطه وکړه تقریبا 70,000 لږ بګ نه دی، 70,000 لږ بګ دا روپۍ سازیږي. نو که د چا سره دا روپۍ که نه، نو دا جي ګوره صاحب نصاب ته بیا رسي ښه. نو د یو تولې د سونې قیمت څومره دی؟ 100 لاک روپۍ دی، خو د زوړ قیمت په لګوئ ښه، نوی نه، د زوړ قیمت په لګوئ. نو اوس کو د کمې زنانه توله سونه ده او ورسره څه لږې ډېرې نغدې پیسې دي که نه، نو دا به جي زکات ورکوي د دې نه ښه. که چېرې زکات نه ورکوي نو بیا څه ده؟ بیا ګورئ مجرمه ده، بیا ګناهګاره ده. او د مون نه پس الله تقریبا 39 پیرې لږ بګ قرآن کې الله جل شانه زکات حکم کړی دی. او حدیث مبارکو کې راځي کم زکات والا کسان چې دي که چېرې دوی صحیح زکات ورکوي که نه، نو په دنیا کې به یو کس هم غریب پاتې نشي ښه. به اوسو په دې زمیندارۍ کې څه حساب کتاب دی؟ ګوره زمیندارۍ زکات داسې دی که نه چې دا کومې چې للمې دي للمې، نو په دې کې 10 پور دی، 10 کیلو دی، 10 من دی، او چې کوم 10 څه ورته وایي دړۍ، پوه شوې. اوس چې دا کوم دغه دي دا اوس چې کوم ځمکې دي او اوبخرې کېږي او خرچه پرې راځي، نو د هغې شلم پور دی، شلم من دی، شلم کیلو دی، او شلمه دړۍ ده. خبره پوه شوي. اوس به یې چا د پراپرټۍ دپاره ځایونه اخیستي پراپرټۍ دپاره، او یا د روزګار پیسې دي، نو دغه ټولې پیسې به بیا راټولیږي او د کال په اخره کې به څه کوي د هغې اسټیمیټ په لګي ښه. پوه شو. اوس ما یو پلاټ اخیستی 50 60 70 لک روپۍ دي، او ما بندي کړي دي د پراپرټۍ دپاره مې اخیستی دی، د کور دپاره ضرورت دپاره نه دی، تجارت دپاره دی، نو دغه پیسې به ورسره هم د شریک کوم ښه. اوس په ځمکه باندې کوارټرې سازل شوي، نو دغې کوارټرو چې کومه هغه د میاشتې هغه آمدن راځي د هغې نه به زکات ښه. زکات څومره دی؟ څه حساب کتاب سره دی پیسې؟ نو ګورئ ښه، زکات نه دی 40 روپۍ ده، 40 پوه شوئ. زما سره 2 تولې کالی، 3 تولې، 4 تولې، 5 تولې، 6 تولې، هر څومره تولې کالی دی دا به ټول زه راغونډ کړمه پیسو ته به یې واړومه. صحیح شو په خبره؟ زما پراپرټي د زما څومره لین دین دی دا به زه ټولو پیسو ته واړومه، پوه شوې. نو 40 روپۍ ده، 40. نو په 100 کې 2.5 روپۍ راځي ښه.
څو راځي؟ په 100 کې 2.5 روپۍ راځي او په 1000 کې 25 روپۍ راځي. خو بهر کې په دغه بیا تاسو حساب کوئ ښه. په 100 کې 2.5 روپۍ راځي او په لاکو کې نه، په لاکو کې 2.5 روپۍ راځي ښه. په لاکو کې 2.5 روپۍ راځي. ولې 40 روپۍ ده ښه. نو چې څومره پیسې مونږ زمونږ څومره سرمایه ده ابه ټوله مونږ راجمع کوو او بیا په دغه اندازه باندې زکات وباسو ښه. نو جناب بارانونه اوس نه کېږي، هسې یو قسم نه سړی وګوري که نه بارانو ته ضرورت دی. په کم ټایم کې بیا بارانونه په کم ټایم کې چې کله دا غنم ریبي که نه او دا غنم استګیر کې تک تور شي ستا، یعنی کم ټایم کې چې د بارانونو ضرورت وي هغه ټایم کې بیا الله باران نه کوي، او کم ټایم کې چې د بارانونو ضرورت نه وي بیا هغه ټایم کې الله جل شانو بارانونه کوي. نو غرض دا دی که نه چې ډېر خلک لیدلي کتلي خبرې دي چې زکات نه ورکوي الله یې ټول مال تباه او برباد کړي. پوه شوئ؟ او دا زکات خیرې دی، خیرې دا کو چې مونږ د مال نه ورکو زمونږ مال به پاکیږي ښه، زمونږ مال به پاکي الله جل شانو. نو جی بانې ګورئ نه کوو ښه، ځان به تباه کو ګورئ. پوه شوئ؟ نو زما ټولو زنه زموږ تورسري دي په کورونو کې چې کومې ناستې دي کالی دی نو جی د اور لمبې دي د ځان له نه سازو ښه. او چې د چا کالی دی جی نو زکات ته ورکو. داسې زما پراپرټي د څومره پیسې دي که نه نو جی ځان له دوکه ګورئ نه ورکو ښه. پوه شوئ؟ دا بچي به بیا مزې کوي، دا ټول میراث دی یقیني. که چېرې ماته خپل زکات ورکو خطغه که ورنکو دا ټول میراث دی، بیا پاڅې دی بل به پې مزې کوي او زه ترې لاړم د دنیا نه. نو غرض مې دا دی جي دا غټې غټې خبرې مې درته وکړې، په دې کې ډېرې خبرې پاتې کېږي ښه، ډېرې خبرې پکې پاتې کېږي. پوه شوئ؟ ګورئ پیسې نه دي 40 روپۍ ده. پوه شوئ؟ په 100 کې 2.5 روپۍ دي او په لاکو کې 2.5 روپۍ دي. پوه شو به خبر دغه به پیسو ته اړوئ ښه. او د فصل هغه خو ما تاسو ته وي صحیح ده انشاءالله. نو په دې کې جي بانې مونږ نه کوو، په دې کې ځان له دوکه مونږ نه ورکوو، ځکه چې دا حق دی را سره جي، دا سره غریبانو حق دی او که دا مونږ ورکوو الله به زمونږ مال سیوا کوي.